یاد ساته CNG تاسو بند کړی ده بجلی کارخانه تاسو بند پریخي ګیس امپورټ تاسو نه کړی دا مهنګایي دا بجلی ګرانه ګیس ګران دا چې سدي دا هم د دې د لاسه دي او موږ چې راغلی یو موږ هم دغه کار سمولو ته راغلی یو د پاکستان ټول ولس ته په دې خبره ګواوي موږ د بدنامۍ دا ټوکره په خپل سر په دې دپاره اغوښتي نن تاسو مهنګایي جاړی لګیایئ که دا ملک مو دله بچ کړی نو د دوی نه مو اقتدار نه و اغوښتی نن به تاسو په دې خپل ملک پسې جړل نن به مو دا ملک نه ورسره CNG هم بنده ده که موږ وګورو رکشو والا ولاړ دي د مزدورۍ د لاسه دیاړیانې ته پاتې دي خلک مجبور شو په احتجاج باندې حکومت ته خواست دی چې د دوی په حال رحم وکړي ملک کېږي به دا چې دا حکمرانان خپل منځ کې یو شوي ني او دوی ناست ني دا نه کېږي یو خوا راکاږي یو بل خوا راکاږي شیخ العوام نه دی روم شیخ روان د حکومت نه دی که مرکز دی زه خپل د PTI سره تعلق ساتم خو د PTI خبره نه کوم زه د ټولو خبره کوم چې ټول یو شوي ني او ناست ني دا شي نه حل کېږي د کورسۍ جنګ دی څوک په یو وړخ دی په یو ور دی یو دې خوا راکاږه بل وي خدای راسي که د عوام غم چا سره هم شته هېڅ چا سره هم نشته د عوام غم صحیح مننه تاسو باندې راځئ مننه ایمان مهرباني الله مو خوشحاله ستا ډېر کلیپونه زه اورم او ډېر غټ میشن کې راوتی الله دې په دې کې کامیاب کړه ویډیوګانې ماشاءالله ګورو بس خیر دی شکر دی شان چې د څه تپوس کې نو اسمان سره خبرې کوي نو دوی خو راغلي وي چې موږ ارزاني راولو خو ما په خیال خپل کیسونه ختم کړه خپل اربونه روپۍ چې والې وې نو هغه کیسونه هر څه دغه کړه اساقدار خپل اکاونټونه آزاد کړه خپل اساسې آزاد کړي او قوم دپاره یې سم ونه کړو قوم یې داسې کو چې ډېر خراب تراب کو او مهنګۍ لړه 39% او 40% ده د عمران خان په حکومت کې 6% ونو دوی ملک په بل اغوښتو نو موږ دا ظالم حکومت دا بربریت والی حکومت الله دې چې نن شپه راځي چې الله پاک دا حکومت ختم کړي چې د عوام لږ د څوک سانس والي چې دا حکومت ختم شوی نی نو عوام ځکه څوک سانس نشي اخیستی چې د وزیرانو یو غټ لښکر ساتلی او دا دورې دي په هغې عربونه روپۍ ولګولې نو موږ پر زور مذمت کوو د امپورټډ حکومت او موږ الله تعالی دې زر تر زره امپورټډ حکومت ختم کړي او خدای دې عمران خان بیا پر ملک وزیر اعظم راولي چې خلک لږه څوک سانس والي او خلکو ته هر څه ارزان ریټ باندې ملاوي ډېره مهرباني بالکل قدرمنو د مهنګۍ بحران په KPK کې روان دی یوازې وړه نه دي چې غوړي چینی ګوړه وچچې ورسره CNG هم بنده ده که موږ وګورو رکشو والا ولاړ دي د مزدورۍ د لاسه دیاړیانې ته پاتې دي خلک مجبور شو په احتجاج باندې حکومت ته خواست دی چې د دوی په حال رحم وکړي ضیا سره ما دغسې ناسته پاسته کړي لکه دا څه ته چې و ایوب خان مې 45 روپۍ قرضدار هم مړ ده اوس خو یې وروبخه تا خو خیر بېله تا ته چې څه کړي په دې ملک کې ایوب خان کړي ګوره دایره الخلافه د کراچۍ نه ایوب خان راړه دا ګوادر سی پورټ د عمان نه ایوب خان په 3.5 لک روپۍ اخیستی توربېله ډیم منګله ډیم تا ته ایوب خان جوړ کړي دا چین روډ تا ته ایوب خان جوړ کړی دا چې شمدید ګوایم ما خپل راشن ورکړه یو منډ نه ما آرمي ته پاکستان آرمي چین آرمي دا جوړولو ټیکدار وتښتېد ما راشن ورکول بای ایرلی پنډۍ نه په 66 کې یو منټ کله کله به واپس راغو راشن مالک دا ولې ویجی دا پوسې داسې دا تنګ غرونه دي چې جیاس به کې داسې نه شي تلای مونږ یې داسې بوځو او فری ډراپینګ کوو زه خپله ګوایم دا زرې اصلاحات تا ته ایوب خان کړي تا ته دا پته چې په دې ملک کې مخکې د امریکایي شیعه ایجنټانو پاکستان چې جوړ شوی و هغه 1947 2018 پورې پاکستان باندې قرضې ټوټل 26,000 ارب روپۍ وې او دا تورم خان چې کله راغی نو د په کم 4 کالو کې 25,000 ارب روپۍ لکه د هغې قرض عمره دوباره یې واخیستې په یوازې ځان او په هغه وخت کې به یې ویل
چې وې دا موږ د دې قرضونه کوزو لګیا یو ځان نه ډېر لوی زبرګ جوړ کړو 1 روپۍ په بهرني قرض کې نه ده ورکړي نو د پاکستان باندې چې دومره قرضه ته واچې ستا خپل یو دوکان شته ستا د رور شته چې په هغې کې آمدن 10,000 روپۍ نی او د میاشتې خرچه ستا 10 لکه روپۍ وي او تا پسې قرضداري راځي ته به را دوکان څو ورځې وچلې والله که 3 ورځې رانه وچلې دا مهنګایي دا بجلی ګرانه ګیس ګران دا چې څه دي دا هم د دوی د لاسه دي او موږ چې راغلي یو موږ هم دغه کار سمولو ته راغلي یو د پاکستان ټول ولس ته په دې خبره ګواه وي موږ د بدنامۍ دا ټوکره په خپل سر په دې دپاره اغوښتي نن تاسو مهنګایي جاړی لګیایئ که دا ملک مو دله بچ کړی نه و د دوی نه مو اقتدار نه و اغوښتی نن به تاسو په دې خپل ملک پسې جړل نن به مو دا ملک نه دا خلک تاله ساده دي خو ګوره بیوقوفان او شودګان نه دي شودګان چې څومره دي هغه ستا په پاټی کې دي یاد ساته سی این جي تاسو بنده کړي ده بجلی کارخانې تاسو بندې پرېښي ګیس امپورټ تاسو نه دی کړی اوړه غنم تاسو نه شئ ورکولی او ګنده غلیظ بدرنګ سیاست له هغې له تاسو تکړی شرم دله پکار دی هغه ورځ لرې نه ده چې د نوښار عام خلک او د دې صوبې عام خلک دا به د وزیرانو د مشیرانو په کورونو باندې ورځي دا به د دوی په دیرو باندې ورځي او دغې ته به انقلاب وایي د دوی د دې ګودامونو کې نن هم زمونږ د سیلاب ځپلو مال پروت دی د سیلاب ځپلو راشن تنبان غوړي چینی هر یو څیز د دوی په حجرو کې نن هم پروت دی دا خلک به درځي دا به دنه په زور راوباسي انشاءالله ستاسو خلک خوځي د حکومت نه رخصت شي د سمیلک مولانا صاحب خبره تاسو به الله رب کریم ذلیله یې ووځئ به انشاءالله مننه خان مشرو نو هر څه سمو سو ګیس پرابلم نو اوړو پرابلم نو نور داسې پرابلمز دي چې هغه نه خو اوس هغه ټول هر څه دوباره بیا به حل شو ولې به حل شو ما ډېر خواهش و ځکه زه ستاسو ډېر دغه ګورم چې دا پیرانو میرانو پسې لګیا وي که نه نو بس ښه نن ملاقات هم وشو انشاءالله تعالی چې دا حکومت ختمېدو والا دی او موږ دا دعا ده چې دا غریبانان یتیمان او مطلب دا دی چې خیر موږ خو په خپله زه څه کوې خو لکه دا غریبانان دا به څه کوي دا په 3500 بیگ باندې څوک اخیستی شي دا هېڅوک هم نشي اخیستی هېچا په وس کې هم نه ده بلکې غټو خلکو هتیار وغورځولو دې مهنګایۍ ته مخکې به موږ په 50,000 په 6,000 غونډ ګاډی ځان سره ډکولو نن په 100,000 روپۍ باندې د تا دال اوړه غوړي خالي نه پوره کېږي نو څه به کېږي په دې 10,000 15,000 تنخواګانې کې به دا خلک څه کوي نو موږ دا غواړو چې دا حکومت دوی د استعفا ورکړي دا د ختم شي او دوباره د الیکشن وکړي چې چا وګټل هغه دی وګټي دوی دی بیا وګټي چې خلکو ته منظور دوی دی وګټي خو چې هله چې خلکو ته منظوري او کني دوی د الیکشن وکړي عمران خان به ان شاء الله تعالی چې بیا راځي او ان شاء الله تعالی چې څومره هغه یا به موږ ته بیا راکوي هغه د موږ سره مطلب دا چې د غریبانانو سره یو صحت کارت چې کوم دی هغه په 10 لک روپۍ دی څومره غریبانان مطلب دا دی چې هغه خلک چې هغوی د عمران خان نامه هم نه اورېدل غوښتل او قسم په خدای چې هغوی هسپتال ته لاړ دي که نه چې هغوی وایي چې موږ بچي هم عمران خان ته دواګانې کوي 10 لک روپۍ دا څه معمولي خبره نه ده چې یو کس بیماري د زړه بیماري هغه ته 10 لک روپۍ د هغه په جیب کې په شناختي کارت کې وي نو دا ډېره غټه خبره ده موږ بیا انشاءالله عمران خان غواړو عمران خان حکومت دې راشي او مطلب دا چې د غریبانانو د ټولو چې دوی دغه وشي مسایل حل شي او د دوی مطلب دا چې ازاله وشي ډېره مهرباني تاسو